ضربت علیہم الذلہ لازم کړی شوی دوی سره ذلت کوم ځای چې وموندلی شي مگر په رسۍ د الله نه په رسۍ د خلکو نه وباءوا بغضب من الله تلاشویری په غضب د الله او لازم کړی شوی په دوی فقر دا په دې وجه چې دوی یقینا دوی وو کفر کوو په آیتونو د الله او قتلول دوی پیغمبران ناحق ذلک دا په دې وجه چې دوی عصیان کوو او دوی تجاوز کوو یهود متعلق خبره ضربت معنا کې الزمت ضرب وهلو ته ټاپه کول مرادي او دلته لازم ګرځول علیہم کی ضمیر شاته راځي الیهود انما تقف معنا وجدوا ومندلې شي نو دیو په حال د ذلت کې یو دا مطلب بل دا مطلب دی چې دوی کوم ځای په وس ومندلې شي تقف وس په ومندلې شي نو تذلیل به کی ذلیل کوي به دا مطلب الا بحبل من الله حبل من الناس دا بحبل بار غلی دا یار مجرور حبل من الناس خو بیا تفت د دې محل رابی خي چې سره متعلق ته محل رابی سره ترکیب کوي فی محل النصب على الحال د نصب کې بنا بر حالیت دا په خپل حال نه دا حال سره متعلقي اصل حال مقدر والباء متعلقة بمحذوف تقديره إلا متسمين أو متمسكين بحبل من الله متسمين يا متمسكين قدر دي اسر با يعني جار مجرور لګي دي دغه مقدر سره دي متعلق خپلنا حال شو حبل ستوي العهد والذمه عهد والذمه يعني ذمي کېدل معاهده ذمیت او اوس پوره د آیت تعویل خي والمعنى ضربت عليهم الذلة في كل حال إلا في حال اتسامه من الله نو دا إلا بحبل من الله چې هغه متعلق په اعتبار حال له دا استثناء د عموم الاحوال نه استثناء شو كل حال عموم الاحوال له مستثنى منه شو إلا في حال دا استثناء شو بحبل الله وحبل الناس واضح کړی دا من زائد دی د تاکید لپاره نو ځکه دې کې حذف مراد په دې کې د سو حبل کې وی یعنی ذمت الله و ذمت المسلمین ذمت الله و ذمت المسلمین ذمت الله و ذمت المسلمین مراد ذمي کېدل الله ته اضافت کی مسلمانانو ته اضافت کی لا عز لهم قط الا هذه الواحده عزت نشو دیر پار مگر صرف دا یو آغاز سدی وهي التجاؤهم الى الذمه چې دی پروالی ذمته یعنی ذمیان شي لما قبلوه من الجزيه دا غي د وجنه چې دوی قبول کو جزيه قبول کینو بیا سې عزت وشو سې عزت بحال شو باء بغضب من الله باء معنا با اصل کې واپس کېدل ته وي نو د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی استوجبوه مستحق شو وضربت عليهم المسكنه مسكنه شعر فقر دا په دوی لازم کله شور سره و عقوبه لهم على قولهم ان الله فقير نحن اغنياء سزا دوی لپاره په دې قول چې دوی بداوي ان الله فقير ونحن اغنياء
الله په دې فقر مسلط کو هر دې قول سزا شو او یا دې مسکنه کې حقیقی فقر نه مراد خوف الفقر مراد دې مقیام الاسار یعنی همیشه په دې سره دا خوف په دې باندې تواری اگر چې مالداری خوف الفقر في تواری ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين من غير حق ذلك إشارة چاہتا إلى ما ذكر سده من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بغضب الله تقيد الغضب دا مراد ده وست با واضح کیږي دا با سببي ده یا نو با سببي ذلك كائن بسبب کفر بآیات الله وقتل الانبیاء نو واضح کړه چې با سببي ده او دا مقدر دی دا متعلق دی مقدر کائن سره ظرف استقرار ذلك مستقر وكائن او كائن بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ثم قال به فرمایا ذلك وما عصوا وكانوا يهتدون دې سبب د پاره سبب د علت العلت ودغه علت یعنی دغه كفر او قتل انبیاء دا بس وجو ما عصوا وكانوا يهتدون ذلك الكفر وذا القتل كائن بسبب عصيانهم دا ځکه چې بما کې دا با سببیه ده او متعلق تر قانون مقدر سره او دا واضح کړه چې دا بماسو کې ما مصدری دی فعل معنی د مصدر ګرځي وکانو یتدون دا ټول معنی مصدر ګرځي بسبب عصيانهم لله واعتدائهم لحدوده استجاوز الله حدودنا او کو عصيان او کو دا سبب ګرځي د دې لپاره دا سبب دی ور دی کفر کو امبرانی خطر کړو او هغه سبب وګرځي ډیر پار شو دی ون الله تعالی غضب مسکنه او فقر دا پکړه لازم کړو سره ليسوا سواء دوی برابر بعض رال کتاب نشتا چې امر کوي په معروف او دا بعض د اهل کتاب نشتا امت قائمه بعض د اهل کتاب نشتا امت قائمه امت قائمه یعنی ولاړ یعنی مضبوط دولی ایتون دا اللہ توقات رشپا کی دی سجدہ کی ایمان لري په الله مرض رستنی امر کې معروف منع کې منکر جلدی کې بنے کو کې سبقت کې نه کوتا او دادی صالحین لیسو سوان لیسو کی ضمیر واو دا راجی چاته ری ویل کتاب لیس الکتاب مستویین او دا سوا چې د اصل کې مصدر دی دا معنا د اسم فاعل له مستویین برابر نه دي مستویین نه دي برابر یعنی ټول یو شان دي من اهل کتاب دا مخکې سره ترکیب کې متعلق نه دی بلکې دا کلام مستانف ته د بیان د لیسو سواء د پاره کلام مستانف بیان قول لیسو سواء که څنګه چې واقع شوی دا قول تامر بالمعروف بیان لقول کنتم خیر امه نو من اهل الكتاب امه قائمه امت مانا جماعت قائمه مانا مستقیمه عادله قائمه نو مانا مضبوط او دویم مانا دام دا چې دا مستقیم دی انصاف کوونکی من قولك اقمت العود فقام استقامه یعنی سیده شو وهم الذين اصلا دې مستاق سوکته هغه کسان دي چې اسلام راوړل نو عبد الله بن سلام او نور يهود تونه امت د باره یو صفت ته قائمتون او بل صفت دی یتلون او بل صفت دی یومنون او دا غیا معطوفات یامرون
سارعون ینحون دا ټول نو یتلون آیات الله کی آیات قرآن مراد انا اللیل ساعاته انا مفرد سره نو پدې کې درې وجوه دي مفرد دی یا انن دی انن انا لکه معن مع او یا مفرد دی انون دی انون لکه انون انا او لکه قنون اقنا یا ان یون دی انون بدل ان یون لکه نحیون او انحرس قنوه ګونګوري ته ویل کېږي او یا سانګې ته ویل کېږي د وجوري نحی یو ظرفي د سر باندې معا خو کلمو ته وایي اما جمع راځي معا کلمې ته یسجدون دی کې مراد څه دی سجده کوي یعنې لمونځ کوي د لمونځ سجده پکې مراد چا ویلي بالخصوص صلات عشاء پکې مراد دی ځکه چې کتاب پر صلات عشاء نه کولو نو دا دوی د عشاء پابندي کوي چې د امت کې شته قيل عبر عن تهجد بتلاوة القرآن ساعة الليل مع السجود چاویلی جدا دیکھ مراد دی صلاة تهجد يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون دی ټول کې مراد دی تهجد تعبیر وکړه شو تهجد د دوی نه پس سره په تلاوت قرآن سره په ساعة الليل کې سره سجدې تونه لولي تهجد کې اتونه به کې لولي سجدې کوي يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف معروف سده بالإيمان وسائر أبواب البر ایمان او ټول نه کوي هنر المنکر دا سره کفر او ټول منهیات شرع ويسارعون في الخيرات يبادرون إليها سبقت کې دې خشية الفوت چې فوت تنش خطر د فوت اوس ترکیب کې وقول یتلون ويؤمنون خو سره د عطوفات رضی یؤمنون حل رفع کړي صفتان دوړ امتون لپاره څنګه چې قائمتون صفت امتون قائمتون تعلون او استاوي صفت تعویل یتلون تعلون شو استون کی او یؤمنون مؤمنون ووصفهم بخصائص ما كانت في اليهود جديد خصوصيات السرشي يهود نو خصوصيات سري من تلاوة آيات الله بالليل ساجدين ومن الإيمان بالله والسؤال بذكي يهود إيمان بالله هو ولنو ولأن إيمانهم به كلا إيمان دا بنشمار ده لأن لإشراكهم به عزيرا شريكي الله سر عزير كفر بعض كتابون ورسولهم كي ومن الإيمان باليوم الآخر دا مخصل كذلك ومن الإيمان بالله ومن الإيمان باليوم الآخر او ذکر دا دوی اهل کتاب آخر نمانی او کار نمانی لأنهم يصفونه بخلاف صفته امر صفت کې د آخرت په خلاف تحقیقی صفت تاغي آخرت تصورات توری جدا دي او دا بیا مخصل لگوا من الإيمان بالله من الإيمان باليوم الآخر ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم كانوا مداهنين دا خصوصیات تدوی په دی وجه شو چې نور کتاب اهل کتاب چې نور دوی مداهن دا کار به نه کو دا بیا مخکې سو من مسارات فی الخيرات او دا نور اهل کتاب چې لأنهم كانوا متباطئين دینه مسوس کېدل غیر راغبین فيها رغبت به نه کو والمسارات فی الخير مسارات فی الخير سي فرط الرغبة فيه ډیر زیات شوق په دې کې ساتل ان من رغب في الامر سارا بالقيام به جلتیو کی اهتمام دا غیتا اولئک الموصوفون بما اولئک الصالحین الموصوفون بما وصفوا به
اولئک کې دا موصوفین مراد دي اشاره ده هغه کسان چې دا صفات دي من الصالحین من المسلمین صالحین معنا د مسلمین یا دلته بل معنا مراد یعنی من جملة الصالحین الذين صلحت احوالهم من الله ورضيهم المسلمین مراد دي عام مسلمانان چې دوی داخل دي یا دا چې مخصوص کې داخل دي من جملة الصالحین الذين صلحت احوالهم من الله ورضيهم الله دوی خوښ کړي ما يفعلوا من خير فلا يكفروه شو قد بيست خير بس هرگز بدوی نه محرومی دا غیر ثوابنا الله علیم بالمتقین قراتونه ذکر کوي ویل یکفروه کی یا سر یکفرو یا سر دواړو کې یعنی یفعلو کی او په یکفر دواړو کوفیون غیر ابو بکر ابو عمر قرات ته مخیر څه مطلب یعنی دا تا او یا دواړو کې تخیر وي غیرهم بتا نور خورا پتا سره وي یعنی تفعلوا او تکفروا داس وعد یکفروه الى مفعولین دا سوال دا دی چې کفر دا خو متعدی کی یو مفعول ته شکر او کفر یو مفعول ته متعدی شکر النعمت کفر النعمت یو مفعول ده دلته دوه متعدی دوه ته ځکه چې یو نائب فاعل شو دا هو دا منصوب شو نائب فاعل یو مفعول شو وإن كان شكر وكفر لا يتعديان إلا إلى واحد تبوي شكر النعمة وكفر يورز وإذا ولي متعدي شو عدي يكفروا إلى مفعولين لتضمنه معنى الحرمان دا متضمن معنى الحرمان يعني كفران نشي كده دوی او محروم بني دوی ده غنا ده ثواب داغين انه قيل ولن تحرموه سبحانه محروم كده لداغين تحرم جزاؤهم حرما دا متعدي مفعولين والله عليم بالمتقين بشارة للمتقين بجزيل الثواب جزيل غط إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا شيئا وضاحت کے من عذاب الله من الله يعني من عذاب الله أو شيئا يعني شيئا قليلا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون